خو چې حیدر خان دی خوښ نه کړ که نه نو دی څوک هم نه خوښوي. دا د ږیره مې سپینه شوه خو ما په یو حکومت کې دونه ګراني نه و لیدلی چې څونه د عمران خان حکومت کې ګراني راغلې وه. د ګرانۍ بنیاد هغه کېښودو د 200 ترغړه په 1500 شوه. ته چا ورسول حامد لاله نه تاسو که عمران خان حکومت کې خو په 1100 وه. نه په 1500 په 1100 وه. په 1500 په 1500 په 2800 ته چا ورسوله 2800 ته چا ورسوله حامد لاله ملک ته پاره اوس به بیا راشي تاسو به وګورئ 300 نه دا غوښه 600 ته 700 ته چا ورسوله. شهباز شریف څوک دی ولې نواز شریف ورور نه دی ولې دا د دوی حکومت نه دی چې دې د باچایۍ په تخت کېنو که نه نو دې به هم د خلکو والي چې دې کېنو زه به رغلو لکه سړی تا ته یم کوم سړی چې تا د پاکستان کرنسي وشلوله 500 لوټ کرنسي نه زه ته خو زما ګاړی اوس هم په دې سیریه ووهه زه د بهر نه روان وم ولې ووهه ولې ووهه ولې زما خراب شوی دی خراب شوی دی یا خراب شوی او یا نه خو زه میلې ګېټ کې دا سره تاسې مالا دا جزیو خیم هغه کیمرا سړنده نه دا یا خدای پا لکه ستا دی سره سومه ده ته د سرم په لانجې د سرم په لانجې نواب شریفو دا د ټول نه غټ غل دی ځان به پوره کی او بس تختی به اتفاق باندې وډور کې خپل تقلید کنه ورور امریکا د امریکای سره دی کنه د امریکای دره بچی دي هلته دغه پیسې را گزار کی او باندې په پیسو باندې خرچ به د امریکای سره لاړ شي او هغه وزیر دی وازیر کنه هغه د څه شي کمې دي هسپتالونه جوړ کړي په کرکټ کې دونه مال راوړل دي چارو دی شي کمې خو د ملک د بارو دی عوامو د پاره لګي دي او چې عوام اوس ایمانداري وکړه ځان وته خو خو اوس دغه وسله راشي په دې چې هغه نه په جیل کې پروت دی دا بیماران جوړ نه ته وایي کینی د علاج وکړه راشي چې کینی په طریقه کینی په سړی ته مې وړي تعالی لګ راخ خی برابر ټیک ټاک نو دعاګانې وکړه ځه ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو کتن کو شاہد خان شاہد موجود مجی تختبای په میله کې دلته چې دا کم خلک راغلي دي عموما دا غریبانان دی او دلته په میله کې ځان ته خریداری کوي د دې سره به خبرې اترې کوو چې دوی اور ته چا په حق کې پول کړی دی او نظریه یې څه وه راځئ زموږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ده ټیک ټاک خیر دی شکر دی خیر دا تیر شوی الیکشن چې وشو تاسو د چا په حق کې وایي نظریه هم څه ده خان سره خان سره اوټم خان ته پول کو بالکل د دې وجوهات څه دي ټوله دنیا د خان سره ولاړو مل خان صحیح کس دی کنه روغ دی غریب د بار لګی دی ملک د بار لګی دی ټول دنیا سبا روغ دی په ټولو کې روغ کار کوي کو سرکار ته ګوره داسې نور پروجیکټ ته ګوره خلک ټیک ټاک روان دي د ټول نه اخ دي. السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه امیر صاحب خیر دی شکر ټیک ټاک خیر دی شکر میلې ته چکر راواله او میلې ته چکر را مداریانو خواله راغلی نه سبزی راغلی سبزی او اوټ ته چاته پول کړي اوټ خو جماعت اسلامي ته او جی السلام علیکم څنګه خیر دی ټیک ټاک خیر شکر دی خیر زه ورکوټ رالوي شوم خو دا د ږیره مې سپینه شوه خو ما په یو حکومت کې دونه ګراني نه و لیدلی چې څونه د عمران خان حکومت کې ګراني راغلې وه. د ګرانۍ بنیاد هغه کېښودو د 200 ترغړه په 1500 شوه نو چې د ګرانۍ بنیاد دې کېښودو چې د کور بنیاد دې کېښودو نو بیا به پې بره کار نه کوې به پې که نه نو بره پې کار خامخا بیا ګراني خو یو حکومت کې چېرته 200 روپۍ ترغړه نه وه ګرانه شوې څونه چې د عمران خان حکومت کې ګرانه شوې او زمونږ د مردان دپاره حیدر خان چې څه کړي دي که نه د 11/22 ته وګوره د رنګ روډ ته وګوره او د جنازګاه ته وګوره د جوماتونو ته وګوره خو چې حیدر خان دی خوښ نه کړه که نه نو دی څوک هم نه خوښوي چې حیدر خان مردان دپاره څه کړي دي که نه دا به لامور راوړی زوی به کوي په 100 کاله کې څوک به هم داسې را نه شي چې مردان له به داسې کار وکړي چې حیدر خان څنګه وکړه ته پوه شوې او د ملک دپاره د غریبانانو لپاره نواز شریف نظارېږه کو ټیک ته د هغه حکومت کې د وړو بحران راغلی دی نو بیا به حالات ټیک شوي حالات به بیا ټیک شوي خو غریبانان یې نه دي چېړلي او هر سړی تا ته یم
زه دا تیل خرڅوم، زه د خپل مفادو لپاره خرڅوم، زه د عوامو لپاره خرڅوم، دا خو منې که نه؟ خو خپل جیب لم بچو لم ګټم، هر سړی به ځان له اخلي وی به، خو په ملک هم لکه غریبانان یې په عذاب کړی نه دي، غریبانان یې دونه حد ته نه یې رسولي. مخکې به زه دونه ورګه مخکې به تا ته یم، بس خبرې ته غوږ کېده لږ، مخکې به ما دونه منډې نه والې چې څونه وس وامه، وس ځکه وامه چې ګراني راغلې تروړه په 3800 روپۍ ده، پوه شوې؟ هغه وخت کې تروړه چا ورسوله حامد لاله نه تاسو کا عمران خان حکومت کې خو په 1100 نه په 1500 په 1100 په 1500 په 1500 2800 ته چا ورسوله 2800 ته چا ورسوله حامد لاله ملک ته پاره اوس به بیا راشي تاسو به وګورئ 274 ته چا ورسول خدای لپاره چې خبره کې دغه خبره بس والسلام. او دا 300 نه ورګه جی دا 300 نه دا غوخه 600 ته 700 ته چا ورسول. شهباز شریف څوک دی ولې نواز شریف رور نه دی ولې دا د دوی حکومت نه دی چې دې د باچې په تخ کینو کنه نو دې بم د خلکو نه والی چې دې کینو زبر غلو کم سړی تاته ما کم سړی سونه چې دا سونه د چا وسره شي دونه کوي چې سونه زما په دې تیلو کې وسره شي دونه ز کوم هر سړی مزدوري کې چې سونه وسره نور کیا کنه خلا لکه تاته ما غریبانان کړیو زب چې 50 کاله بیلو او کوګټو در نېشنل پارټي لبو استعفا هغه موږ نېشنل سره یو هغه سره نه موږ نېشنل سره یو. والسلام. دو دریو میاشتو لراغله ده دو دریو میاشتو لراغله ده نواب شریفو دا ټول نه غټ غل دي ځان به پوره کی او بس تختی بیا په لندن او امریکا کې ناسي بس دا قره د ټیم ده نور خبره ختمه ده راغله خپل کرپشن کیسونه ارسه ختم کړه دغه د پار راغله او عمران خان جیل تک وټ خلکو عمران خان لور کړی او د غل دی بس د بزان پوره کی خبره ختمه تا وټ چاله ور کړی ما عمران خان لا څنګه بابا بالکل خیر خیر تاسو خیر ته پکې سوي یاره بس زه خو دا وایم چې داسې کار دی چې مشرانو متل دی چې کم خو ارس ډیرې نو هغه پسې به زور کوي که نه ستا زور کم طرف زمون خو د وخت نه عمران خان پسې دی 15 کاله حکومت یې وکړه او اوس هم ورسره یو الحمدلله او پاس کړی هم دی نو ځکه چې څه خو به یي که نه چې غریب په جیل کې دی او خلک ولدونه دغه کوي نو دا ډېره دغه فخر خبره ده. السلام. او څه کې میله کې کار کې میله کې چې روزګار کو یہ کمترو چرګانو د سویا کو کار گزاره پکې کی یاره الحمدلله بس هغه ټایم د پاس کیږي حالات خراب دي خو ان شاء الله چې حالات پخ شي بالکل ډېره مننه جی زه ګوړه خرڅوم خرڅي کی ګوړه یاره نن خو ډېره مزه نه وه دا وټونه تېر شوي دي او ګوړه څه ریټ کېده ګوړه خو موږ نن په 950 او په 900 خرڅوله جي دړۍ 100 الګه اوس ورسه ګډ وډ دي پیدا کنه سره وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه حواله خیر تاسو خیر شکر الله پاک تاسو خیر بوالوږي جی میله کې څه کوي چکر لاره میله کې خو سبزی لراغلی مو سبزی مې جوړو چکر مو لګاو په ارزان نه کسنګ دلته خو گزاره کوي کنه بل ریفریشمنت مو شي ګره او د دې لپاره سره راشي اوټ ته چاته پول کړي اوټ خو زه په خپل باندې پریزایډینګ افسر مو په خپل باندې راتله زما پولیس سټیشن ته کس نور کسانو به پول کاوه پوه په خپل سرکاري استاد ما او د چا تعداد زیاتو یاره ما څه خو په پولیس سټیشن باندې 203 بي ایچ او میا کلی کې 474 د علي محمد خانو او 163 چې کوم دی احمد بادر خانو استاد په سکول چا غټلې و علي محمد خان غټلې و علي محمد خان اس انډیپندنٹ خو لکه مطلب دی چې هغه پی ټی آی نه ولاړو کنه او نظریه دې صدا یاره نظریه خو مدار چې کم ګورنمنت راشي په کار چې خلکو ته ریلیف ورکړي ځکه چې ریلیف نشته ګرانی ده نو په کار دار چې څومره خلک چې کوم دي زیات او غریبانان دي او تقریبا زبرداتو هم چې په پاکستان کې 22-23 خاندان دي او ټول مزه کوي او دا نو ټول غریبانان دي دا غیر ډیر په سختۍ سره وخت تیریږي نو په کار دار چې د ارچا ګورنمنت جوړیږي
په کار چې هغه د عوامو ریلیف ورکړي ځکه چې تقریبا ډیره موده ده چې خلک په دې ګرانۍ د لاسه وسوځېدل نو په کاردار کو هغه نو شریف جوړیږي او د انډیپندنت والے جوړیږي او کرا سره زرداری دي له سره جوړیږي او شي په کاردار چې د عوامو ته ریلیف ورکړي. السلام علیکم. سلام مرحبا چې په ژوندانه مې ولیدې مننه جی تاسو خیر دی طبیعت مزاج خیر دی د سلیکشن په حق له خبرو کې د الیکشن په حق له خبرو یره د دوانو په حق لوکا نو سلیکشن خو عوامو چې کم کړي دي ځین چې بس په دې باندې عمل وشي کنه او بل خبره ده چې څنګه د مشر خبرو کړه اصل کې مونږه په د دنیا کې کنه لکه درې طبقه خلک زندگی کوي کنه لکه ماشاءالله ټول ایجوکیټډ دي یو اعلی ترين دي چې داغه نه په حق کار شو نه په نه کې کار شي یو کمزور خلک کنه چې هغه و چې یار غسر الله ست کسان کار کوي یو بالکل نیچ خلک مونږ په نیچ خلکو کې مونږ خلک هغه طرف ته زو چې کم طرف ته زو مونږ خیر 2018 خبره بو کو عمران خان صاحب رالو اکثریت رالو خو د بد مرغه یو خبره ورکراله چې پاغه باندې رالو کرونا یعنی حالات مونږ خپل یو کاروباري خلک یو دلته کې چې څومره خلک دا ټول کاروباري دي کاروباري لیول سره شی ډېر ښه روان شوی و مینس کې بد مرغه ورکې دغه راله کرونا راله لاک ډاون رالو حالات ټول بند شو خراب شو بدل د کې دا چې کم پاتې خلکو دي ته یو مقوره لچاره دا يهودي دي نصراني دي کار څه دي هغه کې چې څه ټیم بیا دغه شو دا عوام خمداسي مزاج والا خلک دي چې کم یو سړی ورته لالیپاپ ورکې نو پاغي باندې گزاره کیږي مولانا صاحب را پاسې د چیاره بالکل کفر دی او ظلم دی او تبعید او خلک غرق او تبا شو مونږ هم تام ویل بلم ویل مونږ لاړو مونږ چیاره دا زمونږ یو خیر خو دي خبره به شاید صاحب کو په نظریه او په اوټ باندې خبره بم کو نظریه مونږ الحمدلله څومره خلک چې ولاړ دي دا ټول د علماو قدر کوي مونږ د عالمانو د خپل خوري په دې چې زه د خپل جماعت جماعت کوم مولا دی او کا د بیت الله شریف مولا دی ما د پاره دوانه یو برابر دی ولې جام د پیغمبر په مصلی دی بارالوز برا شو نظریه ته نظریه زما د علماو دا خو اوټ چې کم دی او زما خو چې کم دی دا پی ټی آی دا مونږ عالم مولانا سے پسې لاړو اسلام آباد کې پراتو چیرې بدا بکار بدغش خو چې سټم پی ډی ایم رالو نو بس بیا تاسو د خلکو تم خخ کار پته د پوش بیا چې دي کې چا حق وینا کول نو هغه ژوند سخت شو ولې چې باغ باندې ډایرکټ د کفر فتوا لګیدل پوش په دې چې کې دي چې چا علمان لوټ نی ور کړی دی چې جنت ته بم نزي نو زما خو شکر دی نشه زه خو بزما زما خو زه به شکر دی زم کنه جنت دی ولې نشته یاره داسې کار دی چې وي هغه عمل سے به आवाज کو کنه ویلار او بر یو دی کنه نو موږ در په دریو موږ نه د لریو نه د بریو موږ مینس کې در په دریو پاتې شو چې نن سبا د خلک چې کم ځپل شوي دا د ګرانۍ د وجې ځپلې شوي دي داسې خلک که زر ته خپله یو خبره وکړم که نه دا د زوی مې هم دلته زموږ خپله دی دا میله کې سټال دی او دې کې داسې خلک هم ماله راغلي چې قسم یې راته کړی دی که نه چې یاره د ورېرې مې واده دی د زوی مې واده دی خو مړه ما سره دا پیسې دي پوه شو نو زه دې زوی ته یم چې بچې داسې پیسې زکات کاته کې ولیږه او وردله سوټ ورکړه خلک دې حد ته راغلي سفید پوه شه چې کم دی هغه سوال کولی نشي زه خپل ځاني خبره د کوم مال د 1 کروڑ روپو مال راکړه زه د نه هغه اخیستی شم خو زه برته کلمه تېره کړم که ما په کور کې وړنې که نه زه تا نه قرض نشم اخیستی د سفید پوشه غرق او تباه دی الله دې اوس هغه خلک راولي چې کومو کې زموږ د غریبانانو خیري مالداره آسان کار دی چې اوس د شپې اعلان کېږي دې ته 3 ورځې مخکې پته لګي چې پټرول به ګرانېږي نو مالداره سړی 200 لیټره او 600 لیټره او 1000 لیټره والي نو چې 10 روپۍ ګران شو هغه خو راتو رات وړ بس وخته او چې کوم غریب طبقه خلک دی نو هغه بس کوي ډېره مننه د وخت راکولو یو جان علیکم څنګه تاسو خیر حالات خیر دا خبرې ټاپک څه باره کې زه تاسو ویډیوګانې ګورم تاسو ډېر زیات موټیویټ یم تاسو زموږ د ملک لپاره زموږ د صوبې لپاره زموږ ډېر خلک کارونه کړي دي خو دا به ویم چې لکه مطلب نن سبا زموږ پاکستان کې حق نشي ویلی که تاسو د ووټینګ په سلیکشن باندې ووایئ نو په دې ولاړو کسانو کې به ډېر داسې کسان به وي په اکثریت سره چې ووټ به یې خان له ورکړی خو لکه نن سبا حق په دې نه میلاوي چې زموږ بیروکریټس زموږ ټول تاسو یو ګورئ په غټو کرسو باندې چې کم کسان ناست ټول کارف دي په سلو کې به زم 15 کسان به داسې نه وي او که حق د پر راپاسې د صوبې د پر راپاسې د غریب عوام د پر راپاسې د خپل حقوقو د پر راپاسې نو حق به بیا حل به حق د رهانځي بیا او جی نو بس مونږ به دغه ووایو بل زمونږ په پاکستان کې که ته وګورو د ملک دپاره که تاسو په تاریخ کې وګورئ نو پښتنو ډېرې قربانیانې ورکړي دي خو حق یو پښتون ته نه میلاو شوی
تاسو به کتلی ډېر دماکه کېږي که ډرون اټیک کېږي که عوام جیل ته ځي نو زموږ د KPK نه ډېر ځي زموږ د KPK نه ولې ډېر ځي چې لکه دوی د ملک دپاره قرباني ورکوي ملک دپاره خپل سر بیلي خو ملک نه بیلي نظریه خپله نه خرڅوي که په الیکشن باندې وشي نو یاره ټول خلک چې کوم دي که نه اکثریت سره خان دي خان د ملک دپاره ډېره قربانیانې ورکوي لکه زه به تاسو کمه قرباني داسې یاره کړم چې لکه مطلب خان به هغه نه وي ورکړي زه خپلې پېښور یونیورسټۍ کې پاتې کېږم زموږ یونیورسټۍ سره خوا کې هرنم هسپتال دی هرنم هسپتال سره خوا کې لنګرخانې ویستې وه شوکت خانه مې ویستې د هر پاکستاني په کور کې که د یو نه د دویم په کور کې خامخا صحت ګاډي ورکړی دی نو علاج په هغې باندې کېږي خپل د پاکستان د حقوقو لپاره راوتی دی د عوامو د حق لپاره راوتی دی او داسې انسان یې نه هغه دی په جیل کې پروت دی څوک یې تپوس کوي که زه تپوس کوم د سړک ته وځم خو ما نیسي زه بر چا نه ګیله وکړم زه د آرمي نه ګیله وکړم که زه د بیروکریټ نه ګیله وکړم که زه د عوام نه ګیله وکړم دا صرف جذباتي دی ایموشنلي ده ته وې بس دا زنده‌باد زه یم دا زنده‌باد ته وې دا خرې زه یم دا خرې نن سبا خلک خپلې نظریې خرڅوي دقه خبره بالکل شکریہ مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام شاهد بھائی څنګه زیر بچا خیر خیر دی شکر دی الحمدلله تا نن جوړې دغه سامان دې بند کړي بس زمان نن داسې لږه بده غونتې رواز وه څنګه نو بس اول خو به دا ووایم چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر خان هغه خبره چې هغه په UN کې کړې وه چې مای بلیو از لا اله الا الله محمد رسول الله نو انسان الله له لوګي نه وجني زموږ په الله عقیده ده ګنې لا خان خو راغلی نه دی او د هغه راتلو نه مخکې په غریب باندې خلکو سزا ورکول شروع کړل ولې چې نن زما مجمع وایلډ لایف والا خراب کړه رالل مارانې رانه یوړل او 5000 پرچه کړم او کړي دي سوې مزدوري دي څومره مزدوري مې چې 2000 کړي وزر ټیکدار اغشته وي شاید بھائی 1000 روپۍ پاتې وي 5000 زو هغه مرګره پرچه کړو نو 2500 مال جیب جرمانه ورکړه ولی زه پر ملک کې غریب یم بل مال ما تخکاره پته را ما ډیر وخت د خان د لپاره په میډیا چغي واله خان د لپاره مې کمپاینو چلو په میډیا نو مال راغه خبرو سزا را کولې کیږي د ملک کې ولی چې خان کم سپایان دي نو هغوی له یو له سزا ورکولې کیږي نو نن ما ته پر غریبۍ کې ځان ریحانزیب ښکاره شو ولی چې هغه حق وي ریحانزیب نو هغه څه انجام شو نو نن زما هم دغه انجام ما ته ښکاري خو موږ به دا دعا کوو چې خان د الله زر آزاد کړي چې زموږ تپوس وکړي ولې چې نن کا په سرحد کې په 44 سیټونو کې خان 42 ګټلي دي نو دا پښتنو خان له ورکړي دي نن د ډېرو خلکو اورم وایي لوټي دي تختي نو لوټې خو کله او 10 چاره دام ځای کې او کله چې کم دی نو د باتروم کې نو له لوټو خو ځای نه دی معلوم چې کم کنفرم خلک دی هغه تښتېدو والا نه دي موږ د خان سپیان یو موږ نه تښتو د خان د دې پاټۍ په خبرو باندې ما ته په کلي کې دښمنۍ جوړې شوې زما په مجموع کې او په مزدورۍ په ځای کې پرې میلو کې داسې یاران دوستانو څوک NP والو څوک PDM والو څوک څه والو څوک څه هغوی زمانه کټار شو خو ما وې نه زه به لکه د غنم د ډکي ځان له ودرېږم خو حق به ویم حق نه به چرې ونړم ولې نن ما ته خلک وایي چې یاره تا د خان دپاره کمپین وچلو دونه خبرې دې وکړو دونه ویډیوګان تا له چا څه درکړل مال دې څوک سم نه راکوي زه دې پرې ملک کې غریب یم زه دې پرې ملک کې کچکولو ګرځوم زه دې پرې ملک کې خیر غواړم خو چې زما د ملک نور غریبان وداني ولې چې زما ملک کې دا غریب وداني نو ماله به څوک څه راکړي چې غریب سره رسني او په غریب باندې خلکو ډنډۍ خي نه په تاڼه کې تپوس شته نه په تحصیل کې شته نه په دفتر کې شته نه په عام ځای کې شته نو هغه به ماله څه راکړي چې کله پرې ملک کې خوشحالي وي پرې ملک کې اقتصادي خوشحالي وي پرې ملک کې کاروبار وي پرې ملک کې کارخانې رواني پرې ملک کې ټیکسونه جمع کیږي نو غریب به خوشاله نو چې غریب خوشاله نن چې زمیدار خوشاله ټول ملک خوشاله چې په کم کال د زمیدار تاوانی نو ملک تاوان کې رواني نو دغه شان موږ له سند پکار دی موږ له یو داسې سړی پکار دی چې هغه ملک او قوم له سوکي نن زه یو خبره کوم پرې میډیا واضح کوم دا خدای شته چې ایمانی خبرې زم په خپم حیدر خان خبرې هغه ریټایرمنټ واغشته خو زه حیدر خان ته دا یو درخواست کول غواړم زما راړه هغوی ته سلام دی خو چې کله پلار بدنامیږي د بچي د لاسه بدنامیږي نو حیدر خان مردان لار څه کړي دي حیدر خان NP کې حیدر خان غونته سړی نشته زه بریام ویم جاریام ویم خو حیدر خان لا خپل خلکو سن دي کړي چې کم داغه نازمانو کم وسره خپل پاټۍ کې خلکو ولی چې کله بچی د کور روزي هغه په محله کې یو سړی ته سلام وکي کنه په نیک نیت او په مینا نو هغه پلار ته خلک سلامونه کوي هغه یو سلام کوي هغه پلار ته نو هغه سره چې کم د پاټۍ خلکو نو هغه په وجه حیدر خان لچا ووټ ورنکو نو دغه شان منګم وایو چې من خان له ووټ ورکړی دی منګ هغه خلکو له ووټ نه ورکړی چې کم نن تختی نو منګ ته امید لرو نو خان نه لرو
خان دې الله زر آزاد کی نو ان شاء الله د ملک او قوم به خوشاله او کنه دا علم چې وټ ور کړو کو دوی بلې پارټي ته لاړ بیا بس کوي نو یو خبره بل چې یو سړی په قران لاس کې دي نو موږ د پاره خو څنګه چې خان الته یو ان کیو چې مای بلیو از لا اله الا الله محمد رسول نو دا شان زموږ د ټولو مسلمانانو په الله یقین دی چې موږ سره یو سړی په قران لاس یې چې زه به نه وړم او چې هغې نه پس موړي نو اول به قرآن وای هغې نه پس به بیا د عوام وای ولې چې چا اوټ ورکړی لوټې له اوټ ورکړی لوټه نن تختي نو هغه خان اوټ اخیستی دی هغه لوټې نه دی اخیستی هغه خلکو خان له اوټ ورکړی نن که ما په خپل کلي کې بدي او دشمني اخیستی نو خان په سر مې اخیستی ده ولې چې ما خان پیژنده ځکه پی ټي آی پیژنم ځکه نن که خلکو ډولفین له اوټ ورکړی دی میله نو هغه د خان اوټو نن که خلکو ریکټ له اوټ ورکړی هغه د خان اوټو نن که چا فاختې له اوټ ورکړی هغه د خان اوټو هغه د دې خلکو اوټ نو هغه خلکو خان له اوټ ورکړی او موږ پښتنو په خان غیرت کړی دی ولې چې خان نیازي دی او نیازي پښتانه دي که یو سړی نن دا وایي چې میاوالي کې دي نیازي نو نه هسټري وګورئ نیازي پښتانه دي دا درې وروڼه وو په هغې کې یو نیازي وو نو هغه پښتانه دي نو موږ پښتانه یو نو پښتون سره ولاړ یو باقي ما ته پته ده چې چېرې په دې ملک کې دا چا نه دي غوښتي چېرې پښتون دی وزیر اعظم شي پښتون دی وزیر شي باقي زه دا یو ګیله لرم او دا په میډیا ویم چې دا اواز که زما خان ته ورسي که دا علي محمد خان ته مرسي دا چې څونه پی ټي آی والا غټ خلک دی هغوی ته دا ورسي چې ما دا یو کال یو نیم کال خان دپاره کمپین وچلی په مجموع کې مې چغې ووالې دشمنۍ مې ځان ته جوړې کړې بدۍ خلکو په کمنټسو کې زما خور مور و کنزلرس وشو نن به زه ګورم ولې چې نن ماړو چې خپله غریبي مې پرېښود او خان دپاره مې هر څه وکړل نن به زه ګورم چې مال هم دا مشران څه کوي که نه کوي سره د نورو غریبانو یوازې ځان نه یادوم خو ځان ولې یادوم چې ما د خان په سر ډېرې دشمنۍ غم خادی ما نه پاتې شوې زما خپل خلک خپل خاندان داسې و چې هغه ان پي کې و هغوی زه وغورځولم ما ته ته پیږي او عمران خان پیږي ما زه پیږم او پی ټي آی پیږي ګل سړی پکار دی پسرلی سړی پکار دی نو د ټولو پښتنو له بریالی سړی پکار دی نو بریالی پکار دی چې د ملک هر څه شته ګیس شته بجلي شته اوبه شته کوله شته شمسي توانایي شته هواګانې شته هر څه شته خو که نشته نو ایماندار خلک نشته که نشته دې ملک کې زمرود شته د چونې نه والې تر د زمرودو پورې دنیا قیمتي زمرود په سواد کې دی خو دې ملک کې ایمانداري نشته او چې کله مشر ایماندار نو بیا ورو کشران که ښکته ډېر هم رواني خو دا مشر د وجې نه غږ نشي کولی نو انشاءالله را بشي دوران را روان دی ډېر وخت موږ غلامي هم تېره کړه ډېر وخت موږ ستغې سپورې هم واورېدې ډېر وخت موږ سختې هم تېرې کړې چې را دونه سختې هم تېرې کړې دا لږه سخته به نور هم تېره کړو وبشي انشاءالله را بشي هر څه زه مطمئن یم انشاءالله انشاءالله زه مطمئن یم خان دې الله نه وژني خان لري الله زموږ د سر د یختو نه زیات عمر ورکړي کم از کم 100-120 سال عمر خو خدای ورکړي ولې چې 71 کې دی نو دا ملک به هغه سمی یعنې مشکل د خان نه علاوه زموږ امید بل نشته last hope all people of Pakistan is only Imran Khan بس جی हाँ بالکل عمران خان زنده‌باد عمران خان زنده‌باد عمران خان زنده‌باد سلام جی تراشه کنه بابا ما تخته چغې دی والي اوس تختې څنګه زه سبزی لازم زه دلته وروره سبزي خرڅوم نه خو تعالی غریب فقیر سړی یم خو عمران خان مې خوښ دی وروره داسې مې خوښ دی لکه خپل پلار داسې مې خوښ دی نر سړی دی پښتون سړی دی او د دې قوم دپاره او د دې عوامو دپاره خپل ځان جیل ته ګزار کړم او د قوم له پکار دی چې وروره د دې سړی تپوس وکړي اتفاق یې وټ ورکو اتفاق باندې وټ ورکړو خو تقلید دی کنه وروره امریک د امریکې سره دی کنه د امریکې دغه بچي دي هلته هغه پیسې را ګزار کړي او باید په پیسو باندې خرج شي بس د امریکې سره لاړ شي او هغه وزیر یوازې دی کنه هغه د څه شي کمې دی هسپتالونه جوړ کړي په کرکټ کې دونه مال راوړی دی چې اړو دی یو شي کمې خو د ملک دپاره او د عوامو دپاره لګی دی او چې عوام اوس ایمانداري وکړله ځان یې ورته وښودم خو اوس د هغه وس نه ده چې په دې چې هغه درنه په جیل کې پروت دی او بار الله د نورو سره زور طاقت د نورو سره ورسره دی کنه او د امریکې پاور دی بیا وروره هغه ورته شی راګزار کړي او دوی په جیبونو کې واچوي موږ د خدای په سپو باندې مات کړي کنه او د کومو خلکو چې د خان په نوم وټ اغستی که دا د نورو پالټو سره شمولیت وکړي نو بیا نه جی دا په کار نه ده ولا دا د عوامو له په کار دی چې چا وټ وله ورکړی دی او دا هغه پارټۍ سره شمولیت وکړي او دا ورته ودرېږي وروره خپل بکسې ته واپس راکړي چې موږ تاله وټ نه دی درکړی موږ عمران خان په نوم باندې وټ ورکړی دلته موږ مشمانه د هغه نه پیژنو موږ یو څه وټ ورکړی دی عمران خان په نوم ورکړی دی موږ عمران خان له ورکړی دی هغه زموږ مشر دی
او چې هغه موږ راځي چې باید د ملک روټین او د عوامو ته دغه برابر شي. سبزی خرسي سبزی بس او گزارش سبزی دی خو بس چې په سیر راوړو پاګه باندې خرسيږي والله پاګه دغه به سمته دره کړی چې مو ټول ورته دلته کو نه وښلو چې څو ګیلې وای دا تاسو څه کوي ظالمان هست دی کال ته ورشو ودرې ګورو چې دلته په سبا باندې خرسيږي ته پاګه ملاوي خو به څه وګو او څه وګو عمران خان به سبزی ورزانه عمران خان به الله به ارزانه بالکل